او داغا سره د تعلق صحیح عقیده لرل دا د اسلامی عقایدو کې یو بنیادی خبره ده. ځکه چې موږ او تاسو ایمانیاتو کې ویلي دي آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. دیکھ جدا کم دیکھ دے آمنت بالله وملائكته وكتبه، یعنی زه ایمان راوړم په الله باندې، دغه په فرشتو باندې او دغه په کتابونو باندې. نو کتابونو مراد چې کوم دی قرآن مجید، تورات، زبور، انجیل او دا شان چې الله رب العالمین د طرفه کوم صحیفې راغلي دي په دې ټولو باندې ایمان راوړل او دا د رب العالمین د طرفه کېدو حق سچ او رښتیا ګڼل، دا چې کوم دی په کتابونو باندې ایمان راوړل. قرآن مجید هغه کتاب دی چې د ازمکه او د اسمان د جوړېدو نه مخکې سورۃ طه، سورۃ یاسین د دې چې کوم دی هغه زمانه کې هغه وخت کې فرشتو چې کوم دی د دې تلاوت واوري. نو هغې په هغه زمانه کې په هغه وخت کې هغې دا خوشخبري واورولې وه چې کوم امت دپاره دا سورتونه چې کوم دی هغې دپاره به وي او هغې به دا لولي او په دې باندې به چې کوم دی هغې ایمان راوړي. نو د قرآن مجید ډېر غټ چې کوم دی هغې شان دی، د هغې ډېر غټ چې کوم دی مرتبه ده. ټول کتابونه د رب العالمین کتابونه دي، نو قرآن مجید هغه کتاب دی چې د رب العالمین کلام دی، یعنی د الله پاک خپلې خبرې دي. دغه شان چې کوم دی د قرآن مجید حقانیت، د هغې سچایي هغه دا ده چې قرآن مجید په خپل سټارټ کې دا خبره کوي الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه. الف لام میم د حروف مقطعاتو ته وایي. حروف مقطعات مطلب دا دی چې دا کوم الفاظ دي د دې معنی صرف او صرف الله رب العالمین ته پته ده، خو بعض عالمان به د دې معنی هم بیانوي. خپل د علم چې کوم دی جواهرات، د خپل علم چې کوم فیوزات دي رب العالمین هغې ته چې کوم دی په زړه کې راولي او هغې چې کوم دی د مفهوم هم بیانوي. نو هغې الف لام میم نه مراد، الف نه مراد چې کوم دی الله رب العالمین ذات، یعنی الف نه مراد الله، لام نه مراد چې کوم دی جبریل، او میم نه مراد محمد صلی الله علیه و آله وسلم. مطلب دا شو چې دا قرآن مجید چې کوم دی د رب العالمین کلام دی او دا چې چا راوړی دی دغه نوم جبریل دی، او په کوم شخصیت باندې دا قرآن مجید نازل شوی دی دغه نوم چې کوم دی محمد صلی الله علیه و آله وسلم دی. نو دا خبره سٹارٹ کی اللہ رب العالمین او فرمایا او دې پس ډایرکټ دا ذکر شو ذالک الکتاب لا ریب فیه، دا هغه کتاب چې په دې کې شک نشته. ځکه چې الله رب العالمین ته پته وه چې بعض خلک به راځي چې په دې کې به شک هم کوي. لکه اوس هم دنیا کې داسې خلک دي چې هغه قرآن مجید د منکر دي، ځان ته مسلمانان هم وایي. لکه مثلا شیعګان شو، شیعګان وایي موجوده چې کوم قرآن دی دا مکمل قرآن نه دی، قرآن مجید چې کوم څلوېښت سپارې او صحیح قرآن مجید چې کوم دی هغه زموږ امام د غار ته به راوځي او هغه به ځان سره راوړي. حالانکې غار ته چې کوم دی یو د مسلمانۍ نسبت کوي. نو صحیح قرآن مجید چې کوم دی د هغې په نظر کې دا نه دی نعوذ بالله. دا یو قسم شک شو، ځکه دا قرآن مجید چې کوم ذمهداري ده هغه رب العالمین اخیستې ده. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. سوال لسمه سپاره کې الله فرمایي چې دا قرآن موږ نازل کړی دی او د دې حفاظت ذمهداري موږ اخیستې ده. نن په پوره دنیا کې تاسو وګورئ، ایران ته لاړ شئ دغه قرآن مجید وایي، سعودي عرب ته لاړ شئ دغه قرآن مجید وایي، تاسو امریکې ته لاړ شئ دغه قرآن مجید وایي، تاسو برطانیې ته لاړ شئ دغه قرآن مجید وایي، تاسو پاکستان کې وګورئ دغه قرآن مجید وایي چې الف لام میم نه والا والناس پورې. تاسو افغانستان غرونو ته لاړ شئ، افغانستان په غرونو کې کوم جومات دی هلته چې کوم قرآن مجید موجود دی هغه هم دغه قرآن مجید دی الف لام میم نه والا والناس. د دې حفاظت ذمهداري الله رب العالمین اخیستې ده. نو که نن سبا کوم تورات، زبور، انجیل دي دا دې کې تحریف شوی دی. تحریف مطلب دا چې هغې کې احکامات بدل کړی شوي دي. لکه دې ټایم کې چې کوم انجیل دی انډیا کې به یو شان دی انجیل کتاب وي، په برطانیه کې به بل شان دی، په روس کې به بل شان دی، په امریکا کې به بل شان دی. دا شان چې کوم دی یا چې کوم دی عام ملکونه دي هغې کې هغه کتابونه چې کوم دی هغه بدل نسخې موجود دي.
نو معلومه دا شوه چې قرآن مجید رب العالمین د دې ذمہداري حفاظت اخیستې. څوک یو زبر زید پیش کړي چې کوم دی دا بدلون کې نشي کولی. نو قرآن مجید په یو زبر یو زیر یو پیش کړي څوک هم بدلون کې نشي راوستلی. او دا هغه ذمہداري ده چې رب العالمین د مسلمانانو ادا کوي او د هغې په وجه باندې الله پاک د قرآن مجید حفاظت کوي. نو لومبۍ نمبر خبره دا شوه چې قرآن مجید حق سچ ګڼل چې دا د رب العالمین د طرفه قرآن مجید چې کوم دی نازل کړی شوی دی. او د دنیا په یو کتاب کې هم دا خبره نه ده لیکلې چې په دې کې شک نشته دی. تاسو یو ډایجسټ راوالئ، تاسو انګریزي کتاب راوالئ، تاسو فارسي کتاب راوالئ، تاسو د پښتو کتاب راوالئ، تاسو د اردو کتاب راوالئ، د دنیا د هرې ژبې کتاب راوالئ، تاسو چې کوم دی قسمه قسم غټ نه غټ کتاب راوالئ، په شروع کې دا خبره نه ده لیکلې چې په دې کې شک نشته. ځکه انسان لیکلی شي کتاب وي خامخا هغې کې به کمزوري کتاب ځم لیکلی شي تم لیکلی شي بل هم لیکلی شي خامخا هغې کې به نقص شي.